د فیسبوک او د جیمیل اکاونټ پاسورډ به څنګه معلوموي؟ زیاتکر داسې کسان دي چې د دې پاسورډ چې دی هغه تیری. نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه خام چې تاسو د جیمیل اکاونټ او د فیسبوک پاسورډ به څنګه معلوموي. دغه شانته وسر تاسو د نورو اپسونو پاسورډ چې دی دا معلومول شي، لکه ټیک ټاک شو، انسټاګرام شو، د سينور اکاونټونه شو، دا غوغه پاسورډ چې دی تاسو هم معلومول شي. ځکه په موبایل کې یو داسې سیټینګ موجود دی چې هلته کې تاسو دا پاسورډ چې دی دا پرتی. نو دا هغه ځکه تاسو خپل پاسورډ لاغسته شي او بل ځکه کې خپل اکاونټ کولول شي. دا هغه کسان ته ضرورت راځي کم کسان چې د ځان سره په کاغذ باندې خپل آی ډی لیکلي، اکثر ته هغه کاغذ ورکشي نو دې ته بیا خپل آی ډی چې دا نه معلوم. نو دغه ځکه تاسو خپل آی ډی چې دا لیکل شي. الته که تاسو خپل اکاونټ چې هغه په جیمیل باندې کولاو کړئ یا تاسو په نمبر کولاو کړئ نو هغه به سره هغه ځکه لیکل شي. دا هغه ځکه تاسو لیکئ که تاسو خپل موبایل بدلوي یا خرڅوي دا غینه مخکې خپل دغه آی ډی لیکئ نو تاسو په بل موبایل کې چې بیا خپل اکاونټ کولول شي. خو ځینې کسان چې بیا دا طریقه یې رشنه دا ویډیو چې دا ځان سره یا سیو کوي یا شیر کوي نو تاسو سره بس تاسو په پروفایل کې پرته نو خپ اسانه سره بیا دا ویډیو راړوي په هغه طریقه بیا تاسو خپل پاسورډ چې دی خپ اسانه سره معلومول شي. هر کله چې موبایل بدلوي نو خپل پاسورډ او آی ډی چې دا هغه ځګنه به لیکي او په نوې موبایل کې چې دی خپل اکاونټ به خپ اسانه سره چې دی تاسو به کولوي. خو هغه لپاره چې دی ویډیو په پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوي. نو زه موبایل سکرین ته او باقي طریقې ته زده کوم چې د فیسبوک او د جیمیل پاسورډ چې دی دا به څنګه معلومو. موبایل سکرین ته لاړو، موږ د خپل موبایل سیټینګ کولاو کړی. دغه شان به تاسو د خپل موبایل سیټینګ چې دی هغه به کولاو کوئ او بدی کې به وګورئ ګوګل. سرچ په موبایل کې به ګوګل موجودي. دا ګوګل چې دی دا به ځان سره کولاو کوي، بل سکرین به تاسو ته ښکارېږي. دا به ځان سره دغه شانتي کولاو کوي. چې څنګه یو کولاو کوو نو تاسو د جیمیل آی ډي چې دا ابل پاس شو کېږي نو تاسو به وګورئ چې تاسو سره کومه زړ اکاونټ هغه په دې ځای کې کولاو کوي. د سیټ دا نه خره دغه ځای نه د اکاونټونه چې دي بدلیږي را بدلیږي. دې ځای ته چې تاسو د نور ځای نمبر راتلی شي، د یوټیوب نو نمبر راتلی شي، د کروم نو تم راتلی شي، د هر ځای نه چې تاسو دې ځای ته راتلی شي. په دې ودی لیکل په دې ودی پټه کې چې دا سپین لیکل کړی دي منیج یور ګوګل اکاونټ دی چې لیکل دی دا په هر یو ځای کې چې تاسو ته ملاویږي. خو موږ ولې د سیټینګ نه رالو نو دا به ځان سره دغه شانتي چې دی دا به کولاو کوي. چې څنګه یو دا کولاو کوو نو تاسو به دې مخ ته چې دی دلته به راشئ. نو دلته به له پاسه تاسو د لیکل ښکارېږي دا به لږ داسې بوځئ. دلته به تاسو ته ښکارېږي سیکورټي. سیکورټي چې لیکلي ده دا به ځان سره دغه شانتي چې دی دا به کولاو کوي. چې څنګه دا کولاو کوو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. په دې مخ کې چې دی تاسو به لاندې لاړ شئ، ایخ ته به یې لاړ شئ. دغه شانتي به راوړئ نو لاندې به دلته تاسو ته ښکارېږي پاسورډ منیجر. دا چې دی دا به ځان سره کولاو کوي. چې څنګه دا کولاو کړل نو دلته کې به تاسو ته اپسونه ښکارېږي، لکه څنګه موږ ته فیسبوک ښکارېږي، ګوګل ښکارېږي، دغه شانتي انسټاګرام ښکارېږي. د دې ټولو اپسونو د دې ټولو ویب سایټو پاسورډ چې دي دا به دې کې دننه موجود دي. لکه اوس موږ مثلا د فیسبوک دا معلومو نو د فیسبوک زموږ سره 14 اکاونټ به دې ورکړي دي. نو څنګه چې موږ دا ووالو دغه شانتي نو زموږ نه د ګوتې لاک غوښتو زموږ په موبایل باندې د ګوتې لاک لګېدلو. ستاسو په موبایل چې کم لاک لګېدلی هغه لاک چې دی هغه به دلته کې تاسو ته شو کېږي. نو موږ دا څنګه کولاو کړو نو دلته کې زموږ دا آی ډي راله، له پاسه دا نمبر دی او لاندې چې دی پاسورډ ورکړی دی. دا ټاکي چې دی پاسورډ دی. دې خوا به تاسو ته د سترګې دا نښه ښکارېږي. چې څنګه د دغه سترګې دا نښه ووړه نو ستاسو پاسورډ چې دی دا به ډایرکټ تاسو ته شو شي. دا اوس زموږ د فیسبوک پاسورډ چې دی د دغه ځای نه شو کېږي. د دې ځای نه د بل سایډ نه چې دی تاسو یې کاپي کولی شئ. د کاپي دا نښه ورته ده د دغه ځای نه یې کاپي کولی شئ. دغه شانتې که تاسو د دې ځای نه راوځئ دلته کې چې دی تاسو دا ګوګل کولاو کوئ، د ګوګل به راته راځي. دې خوا که تاسو نور وګورئ دغه شان د انسټاګرام به راته راځي، د ټیک ټاک به راته راځي. او زموږ د ټیک ټاک د اکاونټ دی نو هغه هم د دې ځای نه چې دی دا شو کېږي. دغه شانتې ځینې کسان ته چې دی دا بیا نه شو کېږي، ځینې کسان وایي دا موږ ته نه شو کېږي. نو دلته کې به تاسو دا سیټینګ ووایي، له پاسه به تاسو ته ښکارېږي پاسورډ منیجر. دا به ځان سره کولاو کوي. نو موږ چې دا کوم اپشنونه ځان سره کولاو کړي دا ټول به ځان سره کولاو کوي. نو اټومیټک چې دی ستاسو پاسورډ به ځان چې دی هغه به دغه ځای کې سیو کېږي. تاسو چې په هر ځای کې پاسورډ ورکوئ او په دغه ځای کې د ځان سیو کېږي. او دلته کې چې دی تاسو اډ کول هم شئ او یو ځای کول هم خپل پاسورډ چې دی په دې ځای کې شئ. بس په دې طریقې سره تاسو د هر یو اکاونټ پاسورډ چې دی هغه معلومول شئ. که کومو کسان ته په دغه ځای کې پاسورډ نه شو کېږي نو د هغې لپاره به تاسو داسې چل وکړئ چې دغه اپشنونه چې دي دا به آن کړئ. چې تاسو په کوم ځای کې پاسورډ ور اچوئ نو د ځانه به ستاسو پاسورډ چې دی هغه به په دغه جیمیل اکاونټ کې چې دی سیو کېږي. به خو اول به جیمیل اکاونټ وګورئ چې ستاسو دا جیمیل اکاونټ زوړ دی که نه دی. کوم چې زوړ اکاونټ دی نه به کولاو کوئ. په کومې کې چې تاسو آی ډي کولاو کړئ نو د ځانه به ستاسو هغه پاسورډ چې دی دا په دغه ځای کې سیو شوی. نو په دې طریقه باندې تاسو ښه په اسانۍ سره چې دی د خپلو اکاونټونو پاسورډ معلومولی شئ.